د بقره د سورت د 90 او 98 آیت ترجمه. ووایا اے محمد دوی ته هر څوک چې وي دښمن د جبرائیل نو دوی مریل قهر، ځکه بشک هغه جبرائیل نازل کړی دا قرآن پزلستا په اذن او حکم دی الله. حال دا چې مصدق ده دا کتاب دی هغو کتابونو چې پخواله دی لکه تورات او انجیل، او لارښوون کی دي او زیری ورکون کی دي د ملائکو دي ده او د رسولانو دي ده، او خصوصا د جبرائیل او د میکائیل. پس بشک الله دښمن ده لپاره د کافرانو. د بقره د سورت د 90 98 تفسیر یهودانو بویل هغه فرشتہ جبرائیل علیه السلام چې په حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راوړي لمون سره دښمنی لري او زمون پلرونو ته د لاسه لوی ربړونه تکلیفونه پیښ شوي دي. کپرته لجبرائیل علیه السلام بلی کومې فرشتې دوی ته وحی راوړی وای نو موږ به په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی وای. نو د دوی د دې وینا په نسبت الله تعالی داسې فرمایي، یعنی ګردې فرشتې همغه شیان کوي چې د پاک الله له لوري دوی پرې مامورې سوي وي او له خپل ځان هیڅ شی نه کوي. نو هغه کسان چې له دوی سره دښمنی کوي بېشکه چې الله تعالی د هغوی دښمن دی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. د بقره د سورت د 99 او سلم آیت پښتو ترجمه. او هرو مرو خامخابا او هرو مرو یعنی خامخا په تحقیق نازل کړي دي مونږ تاسو آیاتونه روښانه او نه کافران کیږي په دې باندې مگر فاسقان چې د الله له فرمان نه وتون کی دي. آیا هر کله چې وبکاو دوی یو عهد نو غرزاو یعنی هیراو او ماتاو دا عهد یوی ډلې له دوی څخه بلکې اکثره د دوی ایمان نه راوړي، یعنی په مؤمن به شیان او هرو مرو
په تحقیق نازل کړي دي مونږ تا ته آیاتونه روکان او نه کافران کیږي په دې باندې مگر فاسقان چې د الله له فرمانه وتونکي دي. آیا هر کله چې وبکاوه دوی یو عهد نو غرزاوه یعنی هیراوه او ماتاوه دا عهد یوې ډلې له دوی څخه بلکې اکثره د دوی ایمان نه راوړي یعنی په مؤمن به شیان. د 99 د بقره د سورت د 99 او سلم آیت تفسیر. یعنی دا د هغوی پخوانی عادت ده کله چې دوی له الله تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا له بل چا سره عهد او پیمان وتړي نو بیا یو ډله له دوی څخه له عهد نه سترګې پټوي او تر شای غورځوي. بلکې ډېر داسې یهودان هم شته چې په تورات باندې هم لا ایمان نه راوړی. نو داسې کسانو ته عهد ماتول او په خپلو خبرو باندې نه درېدل کومه سخته خبره نه ده. د بقرې د سورت د 101 آیت تلاوت. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. یوم آیت د بقرې د سورت پښتو ترجمه. او هر کله چې راغی دوی ته رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم له طرفه دی الله چې مصدق ده دغه کتاب تورات چې له دوی سره ده نو وګرځاوه یوې ډلې له هغو کسانو چې ورکړل سوي ده دوی ته کتاب دی الله لره. ورسته د شاو د دوی او یعنی هیڅ عمل یې پرې ونه کړ لکه چې دوی نه پوي چې دغه کتاب او رسول له جانبه د الله راغلی دی یا په هغه کې څه صفت ده د محمد صلی الله علیه وسلم. او هر کله چې راغی دوی ته رسول محمد صلی الله علیه وسلم له طرفه دی الله چې مصدق ده د هغه کتاب تورات چې له دوی سره ده نو وګرځاوه یوې ډلې له هغو کسانو چې ورکړل سوی ده دوی ته کتاب دی الله لره ورسته د شاو د دوی یعنی او هیڅ عمل یې پرې ونه کړ لکه چې دوی نه پوهېږي چې دغه کتاب او رسول له جانبه د الله راغلی دی یا په هغه کې څه صفت ده د محمد صلی الله علیه وسلم. د بقرې د سورت د 101 نمبر د 101 نمبر تفسیر. لرسول څخه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مراد او لما معهم جنې مطلب تورات او لکتاب الله نه مقصد هم دا تورات ده. یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راو
نو دوی د تورات او نور آسمانی کتابونو تصدیق کوونکي وو. نو د یهودانو یوې ډلې په خپله تورات خپلو شاو ته داسې وغورځاوه چې بیخي یې نه وي لیدل او هیڅ ورته خبره لکه چې بیخي یې نه وي لیدلی او هیڅ ورته خبر نه وي چې آیا هغه هم کوم کتاب ده که نه، او څه اوامر او نواهی هم پکې شته که نه. کله چې دوی په خپل کتاب عقیده او ایمان نه لري، نو له هغوی ځینې د نورو الهي احکامو په نسبت څه امید کول پکار. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. د بقره د سورت د یو سلو دوم او یو سلو دریم پښتو ترجمه او مطابعت وک یهودان دغه څه چې لوست په شیطانانو
یعنی پیریان په زمانه د باچاهۍ د سلیمان کې چې دی یعنی چې دی احمقانو کتاب الله تر شا وغورځاوه او سحر یې زده او په مطابعت یې لګیا شول او نو کافر سوی سلیمان د سحر د عمل په تحلیل سره ولیکن شیطانان کافران سوی وو حتی چې خود به خلقو ته سحر او مطابعت به کاوه د هغه شي چې نازل کړ سوی وو په دوو فرښتو یعنی په ښار د بابل کې چې نوم د یوې هاروت او د بلې ماروت ده او نه به کوله ښودنه دوی دواړو هیڅ چاته تر هغه پورې چې وبه ویل دواړو بېشکه همدا خبره ده چې موږ آزموینه یعنی آزمیښت یو له جانبه د الله نو مکافر کېږئ په زده کولو د سحر چې د عمل پر جواز یې معتقد اوسئ نو زده کول به هغوی له دوی دواړو نه هغه شی چې بیلتون به یې کاوه په هغه سره په منځ د میړه یعنی د خاوند او ښځې د هغه کې او نو دوی ضرر رسونکي په دغه سحر سره هیڅ چاته مګر په اذن یعنی حکم د الله سره او زده کوي دوی یعنی یهودان هغه څه چې ضرر رسوي دوی ته او نفع نه رسوي دوی ته او هرومرو په تحقیق پوهېدل دوی چې خامخا هغه څوک چې پیری یعنی اخلي زده کوي په اعتقاد د جواز سحر نسته دلره په آخرت کې هیڅ برخه د نیکۍ او هرومرو خامخا ډېر بد ده هغه شی چې پلورل یعنی اخیستی ده دوی په هغه شي سره یعنی حصه د ځانو خپلو کې چیرې وي دوی چې پوهېدلي په بد انجام که چیرته دوی پوهېدلی په بد انجام د سحر نو نه به یې زده کاوه او که په تحقیق دوی ایمان راوړی وای او پرهیز یې کړی وای له سحر او له یهودیته نو هرومرو یعنی خامخا ثواب له طرفه د الله څخه ډیر غوره ده له دې سحر او رشوت د تورات په تحریف کوي دوی چې پوهېدلی یعنی په بهتري د تورات نو سحر به یې نه زده کوه او له پاک الله ځینې به ویرېدل او له مناهیو به لرې ګرځېدل د 102 او 3 آیت د بقرې تفسیر لنډه دا چې یهودانو دین او کتاب پرېښود او د سحر جادو او کوډو تابع شول او جادو له دوو خواو په خلقو کې خپور شو اول د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې په دې سبب چې پیریانو او انسانانو ناستا ولا سره درلوده یعنی لرله نو بنی آدمانو له شیطانانو ځینې کوډې زده کولې
او دا به حضرت سلیمان علیه السلام ته منسوبول چې دا کوډي مونږ ته د ځینې را رسیدلې دي او د هم او د هم د سلیمان علیه السلام ته منسوبول چې دا کوډي مونږ ته د ځینې را رسیدلې دي او د هم د کوډو فزور پر خلقو حکمونه چلول نو ځکه الله تعالی فرمایي چې دا کافر چې دا کار کفر ده او د سلیمان نه ده دوهم د هاروت او د ماروت لپلوه دوم د هاروت او د ماروت لپلوه تعمیم ومن چې دا دوی پرشتي د بابل په ښار کې د بني آدمانو په صورت اوسېدل او دوی ته د سحر او جادو علم ښه معلوم د سحر هر طالب به چې دوی ته ورته نو دوی به هغه ته نصیحت کاوه چې سحر مه زده کوه چې د سحر د جائز ګڼلو له امله او لوجه سړی کافر او ایمان ته زوال وررسی کسره لدغه نصیحت با دا د سحر طالب د سحر لزده کولو ته خلاص نه اخیست نو یې ورخو پاک الله د هاروت او ماروت په ذریعه د خپلو بندگانو آزموینه کوله نو ځکه کافر یې چې له حسی علومو جنې آخرت ته هیڅ یوه ګټه نه رسېږي نو ځکه فرمایي چې له حسی علومو جنې آخرت ته هیڅ یوه ګټه او فایده نه رسېږي بلکې ډېر نقصان رسونکی ده او په دنیا او آخرت کې پرته یعنی علاوه له نقصان نه بل څه ګټه فایده پلاس نه ترې راځي او د الله تعالی دواړو دارینو اجر او ثواب به په برخه کېده کله چې دین او کتاب یې پرېښود کدوی دی دین علم او دی کتاب علم زده کاوه نو دی دواړو دارینو اجر او ثواب به په برخه کېده کله چې دین او کتاب یې پرېښود یعنی خسر الدنیا والآخره سول چې په سود او په خپل زیان څوک نه پوهېږي هغه کله خپل مقصود ته رسیږي چې په سود او په خپل زیان څوک نه پوهېږي هغه کله خپل مقصود ورته رسیږي د بقره دی سورت یو څلورم آیت تلاوت یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم دی بقره دی سورت دی یو څلورم آیت پښتو ترجمه
اے هغه کسانو چې ایمان یې راوړی، یعنی اے مؤمنانو موای تاچی لفظ دے راعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ووائی فضائی دے راعنا لفظ دے انظرنا او واوی تاچی یعنی حق دے ظلر پغوگو او استدا لپار دے کافران و عذاب درناک دے دوزخ. اے هغه کسانو چې ایمان یې راوړی ده، یعنی اے مؤمنانو موای تاسې لفظ دې راعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ووای په ځای دې راعنا لفظ دې انظرنا او واورئ تاسې حق دې زړه په غوږو او ستدا لپاره د کافرانو عذاب دردناک. د بقرې د سورت دی او څلورم آیت تفسیر. یهودان با د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې ناستل او د دوی خبرې به یې اورېدلې. په ځینو خبرو به چې ښه نه پوهېدل یا به یې نه اورېدلې، د هغو تحقیق به یې بیا په تکرار سره کاوه او ویل به یې راعنا، یعنی زمونږ په لوري توجه وفرمایي او رعایت مو وکړي. د دې کلمې د اورېدلو په اثر به کله کله مسلمانانو هم داسې ویل، نو پاک الله منع کوي چې داسې موای او که وایي هم نو انظرنا ووای چې د هغه معنا هم همغه ده او د خبرو د شروع څخه پورا متوجه اوسئ چې بیا پوښتنې ته اړ یعنی محتاج نسئ. یهودانو دا خبره د فریب او بدنیتۍ له امله او له وجې ویله او دا کلمه به یې په داسې زولې ژبه ادا کوله چې د راعنا توری به هم ترې پوز چې معنا یې ای زمونږ شپون. د برچیره په دې د یهودانو په نزد راعنا د احمق او ناپوه معنا هم ورکوي. د بقرې د سورت د 105 آیت تلاوت. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. د بقرې د سورت دی 105 آیت پښتو ترجمه. نه خوښوي دوست نه ګڼئ هغه کسان چې کافران سوي دي له اهل کتابو څخه او نه له مشرکانو څخه. نه خوښوي دوست نه ګڼي هغه کسان چې کافران سوي دي له اهل کتابو څخه او نه له مشرکانو څخه. دا خبره چې نازله کړه شي پر تاسې کومه ښه خبره، یعنی لکه وحی نصرت لرب ستاسې، یعنی د حسد او رخی
کینې لمخ او الله خاطوي پر رحمت خپل سره هغه څوک چې اراده یې وکړي د تخصیص پر رحمت سره او الله چیختن او خاوند فضل ډیر لوی دی. 105 آیت د بقره د سورت 105 آیت تفسیر. یا کفار یهودان دی کدی مکی مشرکان په دې ندی خوشحال چې پاک قرآن پتا چې باندې نازل سوی ده، بلکې یهودانو داسې غوښتل او هیله او امید یې درلوده چې وروستی نبی صلی الله علیه وسلم په بني اسرائیلو کې مبعوث او د مکې د مشرکانو خوښه دا وه چې د دوی له ټبره دې وي، مګر دا خو د الله تعالی لوی فضل او رحمت ده چې وروستی نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې د تاسې د عامیانو په ټبر کې پیدا د بقره د سورت د 106 آیت تلاوت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. د بقره د سورت 106 آیت پښتو ترجمه. هغه چې منسوخ کوو من لکم آیت یا هیروی لزلون د مؤمنانو څخه نو راضی کو بهتر له پخوانی څخه په سهولت او کثرت د اجر یا په مثل دغه په تکلیف او ثواب کې. آیا نه پوهیږي نه پوهیږي ته چې بېشک الله په هر څه قادر ده، نو راضیږي بهتر له منسوخه یا دغه په مثل د 106 د بقره د سورت 106 آیت تفسیر. دا هم د یهودانو پیغور ده، کله چې ستاسې په کتاب کې ځینې آیاتونه منسوخ کیږي نو وایي که دا کتاب په رښتیا د پاک الله له لوري وایي، نو کله چې الله تعالی د هغې نسخې له سببه چې مونږ او تاسې اوس پرې خبرېږو لا له پخوا څخه خبر وو، نو ولې به یو داسې آیت لیږه؟ نو الله تعالی فرمایي چې نه، په لومړنۍ خبره کې څه عیب او نه په وروستۍ خبره کې کوم عیب شته، خو احکم الحاکمین دی وخت په تناسب اول هغه حکم مناسب وګڼه او بیا یې دغه حکم لازم وباله یا یې وګڼه. د بقره د سورت 109 آیت تلاوت. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من شيء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. د بقره د سورت 109 آیت پښتو ترجمه. آیا نه پوهیږي ته چې بېشک الله چې ده همده لره ده سلطنت او پاچاهي
د آسمانو او د ځمکې سره له آسمانو او ځمکې او ما فيها ملکا آیا نه پوهېږې ته چې بېشکه الله چې ده همده لره ده سلطنت او باچایي د آسمانو او د ځمکې یعنی سره له آسمانو او ځمکې او ما فيها او ما فيهما ملکا خلقا وعبيدا او نستطاعتا غیر الله هیڅ دوست یعنی چې وموساد ل بلیات او نه مددگار چې لنا یعنی چې نازل عذاب مو خلاص تفسیر یعنی دلته خو دی الله تعالی قدرت او ملکیت په ګردو ټولو باندې شامل او هلته په خپلو بندگانو اعلی درجه عنایت او مرحمت لري نو اوس د بندگانو په منافع او مصالح باندې غیر د دل ذات بل څوک پوهېدی شي او څوک د په اندازه بندگانو ته منافع او ښېګڼې نفع رسولی شي د بقرې د صورت د 108 آیت تلاوت أم تريدون أن تسألوا رسلكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. د بقرې د صورت د 108 آیت پښتو ترجمه آیا اراده لرئ تاسې چې سوال وکړئ له رسول خپل یعنی محمد ځینې لکه چې سوال کړی سوی وو له موسی څخه پخوا دی یعنی په راز قسم قسم نامناسبو طریقو او هر څوک چې بدلوي یعنی بدلوي او ورکوي کفر په ایمان چې ایمان ورکوي او کفر اخلي نو په تحقیق ورکی کړه سملار او له حق لارې څخه چپ او بې لارې او له حق لارې نه چپ او بې لارې. آیا اراده لرئ تاسې چې سوال وکړئ له رسول خپل یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ځینې لکه چې سوال کړی سوی و له موسی علی نبینا علیه السلام څخه پخوا دوی له دې په راز قسم قسم نامناسبو طریقو او هر څوک چې بدلوي او ورکوي کفر په ایمان چې ایمان ورکوي او کفر اخلي نو په تحقیق ورکه کړه سملار او له حق لارې څخه چپ او بې لارې. د 108 آیت تفسیر د بقرې د صورت یعنی د یهودانو په خبره باندې لسره باور اعتماد مکوئ. هر چاته چې د یهودانو د شبهه او تردد اچولو له عمله او له وجه څه شک او شبهه پیدا سوي وي هغه کافر ده. لدې کار ځینې خپل ځانونه وژغورئ وی ساتئ او د یهودانو په وینا تاسې د خپل نبی په نسبت هیڅ شک او شبهه مه کوئ لکه چې دوی
با د خپلو انبیاو په نسبت هسې شبهې کولې. د بقرې د سورت د 108 آیت جز تلاوت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. د بقرې د سورت د 108 آیت د جز پښتو ترجمه. خوښوي یعنی او دوست ګڼي ډیر له اهل د کتاب څخه دا. خوښوي او دوست ګڼي ډیر له اهل د کتاب څخه دا چې وګرځوي دوی تاسې پس له ایمان راوړلو ستاسې کافران د حسد له سببه چې له خبیثو نفسونو د دوی یعنی پیدا سوي دي. خوښوي او دوست ګڼي ډیر له اهل د کتاب څخه دا چې وګرځوي دوی تاسې پس له ایمان راوړلو ستاسې کافران د حسد له سببه چې له خبیثو نفسونو د دوی پیدا سوي دي، نه له بل سبب. وروسته له هغه چې ښکاره سو دوی ته حق یعنی چې رسول قرآن او د اسلام دین ده. تفسیر یعنی دیر یهودان داهله او امید او آرزو لري څو په هر ډول هر قسم چې وکولای شي تاسې د مسلمانۍ ځینې وار او په کفر او نفاق کې مو داخل کی. حال دا چې دوی ته دا خبره ښکاره ده چې د مسلمانانو دین قرآن او رستی نبی صلی الله علیه وسلم ټول حق او رښتیا دي. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نو عفو وکړه یعنی دوی ته او جهاد مکوئ. نو عفو وکړئ دوی ته او جهاد مکوئ او مخ ترې وګرځوئ او جزا مه ورکوئ تر هغه پورې چې راولېږي الله امر خپل یعنی په جهاد د دوی یا په جزیه اخیستلو له دوی نه. تفسیر یعنی تر هغه پورې تاسو د یهودانو دې خبرې ته غوږ کېږدئ او صبر او تحمل وکړئ چې زمونږ له لوري تاسو ته کوم حکم راځي، لکه چې په پای یعنی آخر کې محمد صلی الله علیه وسلم ته داسې حکم راغی چې ټول یهودان د مدینې منورې له چار پیر ځینې وسره. إن الله على كل شيء قدير. د بقرې د سورت 109 آیت پښتو ترجمه. بشک چې الله په هر شي قادر ده، نو هرو مرو خامخا له دوی نه انتقام اخلي. د 109 آیت تفسیر یعنی د خپل ضعف له عمله اندېښنه او تردد مکوئ، ځکه چې پاک الله په خپل قدرت سره تاسې غالب او عزیز
او يهودان مغلوب او ذلیل کوي، یا دا دیر او تعطیل دی عجز لعمل وجه نده. دی بقره دی سورت دی 110 آیت تلاوت. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. دی بقره دی سورت دی 110 آیت پښتو ترجمه. او سم دروي یعنی ادا کوي له ټول حقوق سره لمونځ او ورکوي زکات او هغه شی چې مخکې لیږي لپاره د ځانو خپلو لنیکي لکه صله او صدقه، لکه صله او صدقه وبموي او پیدا بکي ثواب دی هغه پنځ دی الله جل جلاله. بشک چې الله په هغه شی چې کوي تا چې بشک چې الله په هغه شی چې کوي تا چې خلیدون کوي نو نه ضایع کیږي اعمال ستاسو او جزای درکې. تفسیر یعنی دی هوی په ضرر او ایذا باندې صبر وکړي او په عبادتو کې بخت او مشغول او لګیا اوسئ، ځکه چې الله تعالی ستاسو لکارونو څخه هیڅ کله غافل او بے خبره نه ده. ستاسو هیڅ یو ښه کار نشي ضایع کېدای. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. او وای یعنی اهل کتاب یعنی وای اهل کتاب لسربا ننوزی جنت تا مگر هغه څوک بننوزی چې وی يهود یا نصارا، چې وی يهود یا نصرانی. تفسیر یعنی يهودان خوای چې پرته او علاوه موږ بل هیڅ څوک جنت ته نشي ننوتل، او نصرانیان وای چې پرته لمون بل هیڅ څوک جنت ته نشي ننوتل. د بقره د سورت 111 او 112 آیت تلاوت. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.